السلام علیکم. د جنرال فیض د گرفتارۍ نه پس ډیر خلک حیران دي چې یو دومره پاورفل جرنیل چې کم د آی ایس آی ډي جي پاتې شوی دی، کم د پېښور کور کمانډر پاتې شوی دی او هغه په کرپشن کیس کې او د خپل آرمي اکټ د خلاف ورزۍ کې گرفتار شوی، نو دا ډیره ښه خبره ده. څوک هم چې غیر قانوني کار کوي هغه د قانون لاندې راوستل پکار دي او خلک حیران په دې دي چې په اول ځل یو دومره پاورفل جرنیل گرفتار شوی دی. د فوج د مشر د جنرال عاصم منیر کو دا پالیسی وی چې په فوج کې کرپشن بالکل نه مني، نو دا یو بهترین فیصله ده، ځکه چې کم جرنیل د فوج د بدنامۍ باعث جوړیږي دا خلاف سختترین کاروایی پکار ده. دلته یو څو سوالونه خلک کوي، پرون راسې زه تجزیه ګورم. یو خبره دا ده چې جنرال فیض کم دا کارنامه کړې وه د ټاپ سیټي ده، نو دا په 2017 کې شوې وه او په هغې وخت کې جنرال باجوه آرمي چیف و. تاسو ته پته ده چې زموږ د فوج انتهایی سخت کمانډ اینڈ کنټرول سیسټم دی او پای کې دا ممکنه نه ده چې جنرال فیض دا دومره لوی کاروایی کوله او جنرال باجوه ته خبر نه و، ځکه چې جنرال فیض په دې کې د 100 نه سیوا رینجرز او آی ایس آی والا استعمال کړي چې کله د ټاپ سیټي په دفترو چاپې والی. نو آیا د دې نه پس به د جنرال باجوه خلاف هم کاروايي کیږي؟ ځکه چې یو صحافي احمد نورانی چې کوم اوس په امریکا کې جلاوطن دی، ځکه چې هغه د جنرال باجوه هغه ګوشواري د ټیکس ریټرن رایستی وي چې کم کې جنرال باجوه په خپله د خپلو اساسو اقرار کړی چې 12 ارب روپو اساس جنرال باجوه دا اعتراف کړی چې 12 ارب روپو اساسي ډیکلیر دي. نو هغه دا سوالو چې په شپږو کالو کې د جنرال باجوه اساسي د 0 نه 12 ارب ته ورسېدي، نو آیا د دې به هم څه تحقیقات کیږي؟ بله خبره دا ده چې ډي جي آی ایس پی آر په خپل پریس ریلیز کې ورکړي چې د ټاپ سیټي معاملات او ورسره د ریټایرمنټ نه پس دوی کاروایانې کړې وې د آرمي اکټ خلاف ورزي. خو د ټول نه اهم خبره چې کم پرون شعیب شاهین وکړه، وکیل رهنما دی تحریک انصاف، هغه وی چې کله دی په آن سرویسو نو د خپلو اختیاراتو غلط استعمال کړي، د حکومتونو خلاف سازش کړي، چې د کم اعتراف مولانا فضل رحمان کړي چې جنرال باجوه او جنرال فیض مونږ ته ووي چې د عمران خان حکومت ختمولو د پاره عدم اعتماد راولو او جنرال او اوس چې کوم وزیر دفاع دی خواجه صاحب هغه پر بیان د وزیر دفاع خواجه صاحب بیان پر ریکارډ دی چې هغه وی چې جنرال باجوه او جنرال فیض مونږ ته وی چې مونږ د عمران خان حکومت ختمول غواړو. نو د حکومتونو خلاف سازش کولو کې هم د جنرال باجوه او د جنرال فیض خلاف د آرمي اکټ خلاف ورزي چې کړې ده چې د خپل حلف نه منډیټ نه تجاوز کړی دی، په هغې هم پکار ده چې وکړي. صرف د ریټایرمنټ نه پس نه، د سرویس دوران چې دوی کمې د ملک ته نقصان رسولې په هغې باندې هم پکار ده چې انکوایري وشي. تاسو ته پته ده چې کله حکومت د عمران خان ختم شو او بیا د عوام راچوت شو، نو دوی چې کله د عمران خان ته د انګیج کولو کوشش کو، نو عمران ریاض خان مشهور صحافي په خپل ویلاګ کې وی چې د 2 کسانو نمبر عمران خان په هغې ورځو کې بلاک کړی، د یو نومو جنرال فیض او د یو نومو جنرال باجوه، د دې دوانو نمبر یې هغه بلاک کړی وي، ځکه چې جنرال فیض ډبل گیم کو. دلته کې حکومت ته وی چې تاسو ما آرمی چیف کې نو زه به دله تحریک انصاف کرش کم، بل طرف ته تحریک انصاف ته وی کو ما آرمی چیف کې نو تاسو حکومت به زه برقرار وساتم. دریم طرف ته جنرال باجوه ته وی چې زه ستا د ایکسټنشن د پاره کار کوم. نو دا ټولې خبرې چې دي دا ډېرې اهم دي. د دې پکار ده چې تحقیقات کیږي، نو چې صرف په آیسولیشن کې د جنرال فیض خلاف نه، د دې سره چې غیر چاپیره څومره کسانو د ټولو خلاف وشي او مرکزی کردار جنرال باجوه هم دی د هغه خلاف هم پکار ده. نو اله به زمونږ د فوج چې کم شان دی هغې کې اضافه وشي چې کرپټ خلک او کم چې د خپل منډیټ نه تجاوز کوي د هغوی خلاف کاروایانې وشي، نو د فوج او د عوام رشته به مضبوطه شي. ډیره مخکې یو وکیل رهنما اوس مړه ده، خدای دې د خاورو سره وبخي، هغه د هیومن رایټس ډیره علمبردار هم وه، آسما جهانګیر، هغې ویلي و چې په کومه ورځ
عوام ته د جرنیلانو د کرپشن پته ولګي نو هغوی به سیاستدانان وبخي. نو د جنرال فیض د دې معاملاتو نه اوس پته لګي او دغسې نور هم ډېر جرنیلان دي چې کم د ریټایرمنټ نه پس د هغوی د کارنامو پته ولګي په اساسو کې اربونه کربونه روپۍ اضافه چوي او د نوکرۍ کې به هغه څومره تنخوا اخیستي. نو دا ټولې خبرې چې دي دې سره فوج بدنامیږي نه، دې سره فوج مضبوطیږي چې خپل کرپټ خلک احتساب راولي او هغه کسان چې کم په سیاسي معاملاتو کې انوالو دي یا سیاسي انجینیرینګ کوي کوم مخکې وو او که اوس وو د هغوی خلاف هم احتساب پکار دی ځکه چې دې سیاسي انجینیرینګ ملک تباهۍ ته ورسو. یو حکومت جوړوه بل ورانوه دا ډېر مسلې والا کار دی. حکومت جوړول د ووټ په طاقت باندې د عوامو مینډیټ دی او بیا د عوامو مینډیټ احترام کول د ادارو کار دی. امید لرم چې تاسو به دا بیکګراوند خوښ شوي چې د جنرال فیض یوازې نه دی، نور هم ورسره ډیر دي او د دې ټولو خلاف کاروایی پکار ده. دې سره به فوج مضبوط شي، دې سره به پاکستان مضبوط شي او آینده به دا د خلکو دپاره یو عبرت وي. که چېرې ما د خپل حلف نه روګرداني وکړه، د فوج د ډیوټۍ نه علاوه مې څه سیاسي اکټیویټي وکړه یا مې د حکومت خلاف سازش وکړو نو زما انجام به دی. کمنٹ پیو کې دا ویډیو شیئر کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.